अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिहि बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरतुन निसा आयत नंबर 32 ना आयत नंबर 33 पूरी 13 आयतुनु दे आयतुनु सर रबत दे چې 13 आयतुनु کې الله रब العزت फरमाइलिو چې دا کبائر نه خپل ځان ساتي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. چې د لوی ګناہوں نه وسړی ځان ساتي الله به ورته واړه ګناہونه معاف کړي، او چې د لوی ګناہوں نه وسړی ځان نه ساتي نو الله رب العزت په تواړه ګناہوں نه معاف کوي. او چې څوک د وړو ګناہوں نه ځان ساتي الله رب العزت ورته لوی ګناہوں نه معاف کوي. نو دا یو قاعده ده الله د طرفه چې الله رب العزت خپل بنده باندې ډېر مهربان دی، لیکن بنده لم پکار دی چې د خپل ژوندۍ تعلق چې کوم دی خاص د الله سره وګرځي او د شیطان د اتباع خپل ځان منع کړي. اوس دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو داسې یو ارمان مکوئ چې هغه د دنیا په هیڅ باندې چې کوم دی نه پوره کیږي. علماء لیکلي دي مفسرینو او حدیث پاک کې مجاهد رحمهم الله، مجاهد رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی، و ام سلمہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لراغله او وی ورته چې اې د الله محبوبه سړی زمونږ نه په ډیرو سيزونو کې غوره او بهتره دي، لکه دوی جهاد کوي، غزا کوي د الله په لار کې، صدقات کوي فی سبیل الله، او میراث کې وته چې کم دی 2 حصے ملاویږي. نو کچری مونږ هم سړی وې نو دا ټول کارونه مونږ هم کول د ثواب ده، او په میراث کې هم چې کم دی 2 حصے مقرر وي. نو الله رب العزت د دې خبر نه هغوی منع کړل چې داسې تمناګانې او داسې ارمانونه مساتئ. ولا تتمنوا او ارمان مکوئ تاسو ما فضل الله دا غخصیز چې غوره کړی دی الله تعالی به باغی سره بعضکم بعضی او علا بعض په بعض نورو باندې. یعنی تاسو د داسې شي ارمان مکوئ چې کومه درجه الله تاسو له درکړی دا او کم مقام الله تاسو له درکړی دی هغه بل چاله نه دی ورکړی دی. ولا تتمنوا او ارمان مکوئ تاسو ما فضل الله دا غسیس په باره کې چې غوړه کړی دی الله تعالی به باغی سره بعضکم بعضی علا بعض په بعض نورو باندې. للرجال اشتد نارینو لپاره نصیب برخه مما اکتسبوا له هغه عملنا چې کړي وي دوی، وللنساء او اشتد خذو لپاره نصیب حصه له هغه عملنا مما اکتسبنا چې کړي وي دوی. واسأل الله او سوال کوي الله نه من فضلی د فضل ددو. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان بكل شیء علیما په هر څه باندې عالم دی. یعنی په دنیا کې د دنیا په ژوندۍ کې کنارینا نیک عمل کوي د هغه بدلم الله رب العزت له ور کوي، او که زنانه نیک عمل کوي د هغه بدله به مرته ملاويږي، او کنارینا بد عمل کوي د هغه برخه به چې کوم دی هغه ته ملاويږي، او که زنانه بد عمل کوي د هغه برخه به ته ملاويږي. او دا ټول درجه الله رب العزت چې کوم دی مقرر کړی دي. ولکل جعلنا او هر چالرا ګرځولې د مونږه موالیا وارثان، یعنی هر چاله ګرځولې د مونږه وارثان مما لهغ مالنا ترک الوالدان
چې پرېښې وي د مور او پلار والاقربون او نورو خپلوانو والذین هغه کسان عقدت ایمانکم چې غوټه کړي دي ورسره دوستي ښی لاسونو فآتوهم نصیبهم چې غوټه کړي دي ښی لاسونو ستاسو پس ورکوئ هغوی لره حصه د هغوی ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علی کل شیء شهیدا دی گواه دی په هر څیز باندې یا خبردار دی په هر څیز باندې دلته علماء مفسرین کی چې هر کله د آیتونو د میراث راغلل نو صحابه کرامو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تعرض کو چې مونږه داسې خلک یو چې بعضې د بعضو نه چې کم دی د میراث په اغستو کې حلف اخلو او مونږ له هغوی سره څنګه معامله وکړو یعنی مونږ مخکې چې کم دی کم حلف اغستی دی د هغې به څه کېږي نو الله رب العزت د آیتونه نازل کړله چې تاسو چې کم عقد کړی دی یعنی کم لاسم ورکړی د دوستۍ یا کم حصم ورکړی دا نو د هغې نه وروستو چې کم دی تاسو هغوی له ښه برخه ورکوئ او ښه حصه وله ورکوئ الله رب العزت په هر یو څیز باندې چې کم دی خبردار دی که تاسو ښه کار کوئ او په میراث کې چې کم دی حصه صحیح مقرر کوئ او ورکوئ نو الله په هغې باندې خبردار دی او که تاسو هغه حصه صحیح په صحیح طریقه باندې نه ورکوئ الله په هغې باندې خبردار دی الله رب العزت موږ ټول له د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفره سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا رب